بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو دا وخت موږ موجود یو په شاډن کې. دا ځای چې دی نو یو غریب خاندان دی چې خاوند چې دی هغه ذهني توازن چې دی هغه خراب دی. تقریبا کال نیمو شو چې دلته کې هغه اوسېږي. دا تاسو کته شي دلته کې چې یو ورکوټه شانتي ځای د پترو دکان دی. په دکان کې چې دی نو هغه ریاش پذیر دی. تقریبا چې دا ځای چې دی په 2.5 روپۍ باندې په کرایي باندې هغوی دا ورکوي. دا خبرې به ټولې چې دي د هغوی نه به هم پوښتنه کوو، خو د هغو کور کم حل چې دی نن سبا چې د په هغو باندې کم سخته تېرېږي هغه به هم تاسو ته ښایو. دا چې دي د هغو د کور حل او نور دا تاسو کته شي چې یو دکان دی او د دې دکان کې هغه هلته پاتې کېږي. تقریبا چې 4 لونه او یو ماشوم زوی چې دی نو هغه ورکوټی ماشوم زوی هغه ورسره هم دی. او دا چې نو یقینا خبره ده چې کله د مزدورۍ او د کار کولو څوک نه نو په هغه معاشره کې وخت تېرول ډېر ګران. دا تاسو ته موږ ښوی شو. دا تقریبا 4 ورځې وشوې چې هغوی په کور کې وړه نشته. دا د هغوی د رزق کم خلک چې رزق خوري او د رغېدن ترې نه کېږي دا د هغې حل بالکل تاسو کتی شئ چې تش پراته دي. او د دې کور والا مطابق چې 4مه ورځ ده چې د یو بل نه خلک ورله روټۍ ورکړي هغه وخوري او نور چې دی نه د پیسو ساسره ورسره نشته چې په هغې باندې ځانه وړه یا نور څیزونه والي. دغه شان تاسو دا هم کتی شئ چې دی د کور حل د غریبوالي دا نښي چې سملاسته هم په یو ځای کې کېناسته هم په یو ځای کې دا د هغوی په کم باندې چې ډیلي خوراک یا څه پخوي د هغې دا حل دا د اوبو ټول صورتي حل دا تاسو کتی شئ چې بالکل په دې کې چې دی نه څوک په کرایي باندې داسې ځایونو باندې اوسېږي هم نو خو مجبوري چې کله راشي انسان ته نو بیا هغه چې دی هغه د ونې د لاندې هم پاتې کېږي دغه هم کېږي. خو موږ له پکار دی چې موږ د داسې خلکو مرګتیا کوو او یقینا چې زموږ ډېر وروڼه چې دي هغه په هره سخته کې چې دی د هر غریب سره ولاړ دي. تاسو ته کتی شئ چې دا چې دي پتری دي او پتری چې نو چې کله باران راشي نو په دې ځای کې هم اوبه چې دي هغه راځي او چې کله نوري نو بیا تاسو ته پته ده چې کله ګرمي نو بیا په دې پترو کې اوسېده څومره ګراني. نو ټول هر څه چې دي هغه خو تاسو ولیدو. اوس به موږ د خپل خور سره خبرې کوو چې هغه په دې حواله باندې څه وایي او د خپل وروڼو نه څه مطالبه. اجي بالکل کتونکو زموږ سره خورۍ چې دا هغه هم موجود ده. هغې د واړه ماشومان چې دي هغه را سره موجود دي. دا ماشومه چې تقریبا د 7 کالو د تاسو کتی شئ دی مشره لور د دغه چې دی دغه د ټولو ورکوټی ماشوم دی. دا چې دی نو دا هم تاسو کتی شئ چې د کال د 2.5-3 کالو په دا ماشومي. نو یقینا چې په داسې دور کې او دا ماشومان ساتل چې دی ډېر ګران دي. بیا د دو مطابق چې د دې خاوند چې دی هغه ذهني توازن د هغې ټیک نه دی. نو د دې خورۍ نه پوښتنه کوو چې دا وخت خپل څنګه تېروي او په دې باندې په دې ورځو کې څومره سخته تېرېږي. السلام علیکم خورۍ. وعلیکم السلام. څه به وایي او څومره سخته په تاسو باندې تېرېږي؟ دې ماشومان د رزق چې دی دوی د روټۍ څنګه پیدا کوئ؟ ورورۍ بس دغه ګرځو چا 10 روپۍ راکړي چا 10 راکړي هېڅ درک نه لګي. د دو پلار دماغ خراب کړي چې څوک راځي زموږ کره تختې په خوړونو مقبرو کې پروت دي هېڅ څه درک یې ونه لګي. دغه چا 10 راکړي چا 10 راکړي په دغې باندې ګزاره هم نه کېږي. دا 4مه ورځ ده چې د وړو درک راکړه نه لګي. داسې هر وخت په موږ باندې دا ولګي راځي. کله 8 ورځې نه کله 10 ورځې نه هېڅوک مې د ګټې وټې نشي. زه ښځه یم زه وړو له پیدا کړم زه علاج له پیدا کړم ځانه ناجوړه یم په خپله یو هېڅ وس نه کېږي. دا واړه بیماران دي بس یا بله ورځ ما پنکه خرڅه کړه
د هیڅ درک را کړه نه لګي نه راسره نه داسې څوک چې داسې امداد را سره وکړي زما د خپل ورونو ته دې ټولو ته مې دا درخواست دی که د سر سوری راله شوق و چې زما دا واړه په ځای شي د ده سکول په ځای شي د ده سکول وشي دا د یو ځای نه یو ځای ته کډه وړه زه ښه ځم زه دې ځله 2000 روپۍ ته زه څه پیدا کړم زما خو هېڅ وس هم نه کېږي بالکل کتونکو تاسو کتای شئ چې دا ماشوم چې دی چې جاړي نو هم دی چې دی دا پته لګي چې دی بیمار دی خو دا ونه سر دی ماشوم ونه سر تو ونه سر دا راته ووایي چې دا ماشومان سکول ته ځي سکول ته خو نه کېږي خو سکولونه نه ځي وجه څه ده ولې نه ځي وجه دغه وجه د بایجانه چې واړه پیسې غواړي دغه غواړي کتابونه غواړي بستې غواړي جامې غواړي زمونږ د هېڅ درک هم نه لګي دغه چا ساړه راکړي چا نه توده راکړي چا کره کار کړی چا څه کړي په هغې باندې ګزاره د شپې ورځې تېرېږي په کوم ځای کې چې تاسو پاتې کېږئ دا په کرایي باندې پاتې کېږي او څومره دغه چې د میاشتې کرایي 2000 روپۍ علي 2000 روپۍ علي نو بایجانه زه ښه ځم ما ته واړه دي زما خاوند لکه چې څوک راځي نو هم تښتي وایي ما مړ کوي د هغه دماغ ډېر زیات خراب دي بس دغه به ځان باندې یېرېږي چې څوک نه بیا لږ لا کور ته راشي چې څوک بیا بیخي نه راځي دی دروازې ته هم نه راښکاره کېږي وایي ما خلک مړ کوي زه ښځه یم زه وګرځم چا په ثابته ورځ کې چېرته کې 300 روپۍ شي 200 شي نو دا خو کوري په میاشت کې زه یو پیروزم نو هر وخت وتی هم نه شو شرم دی خو بس دغه وږي او کتن دی دغه په کور کې ناست شو د څه درک یو نه لګي دا راته وایي چې کله باران بیا څه صورتحال یې د کور او چې کله ګرمي نو بجلي پکې نه وه ګرمي پکې ډېره زیاته وه او چې باران نو موږ په ځمکه سملو دا دونه راساسي سم راساسي زموږ دا طلایي هر څه بیا لامدی نو څه مطالبه کوئ زموږ د موجوده حکمرانان چې دي کوم چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د هغوی نه زموږ دغه شانتې په سعودي کې وروڼه پاتې کېږي د هغوی نه دلته کې زموږ پاکستان کې هم زموږ وروڼه پاتې کېږي څه مطالبه زموږ د دا مطالبه ده چې زموږ سره څونه امداد کولی شي زموږ سره دې وکړي که موږ نه چېرته د سر سوری وکړي موږ له سزې وکړي چې زما دا واړه په ځای شي چېرته سکول کې زموږ خو په خپله دغه حل ژوند دی تېرېږي خو چې زموږ د دې وړو دا زندګي لږه ښه شي چېرته سکول له لاړ شي چېرته کې سکول ورته نږدې شي چېرته د سر سوری رالو کې زه ښځه یم نو زه دې کور له پیدا کړم که زه وړو له پیدا کړم که زه هسپتال له پیدا کړم هېڅ درک یو نه لګي زموږ دې دا خواست دی چې زموږ سره څونه امداد کولی شي نو زموږ سره دې وکړي الله دې ولې د هغې په ځای ډېره وکړي جی بالکل کتونکو تاسو زموږ کوم خور چې د هغې خبرې تاسو واورېدې یقینا چې دا په دې شاډن کوم زوړ نادره دفتر چې د وابډا دفتر چې د هغې خواته پاتې کېږي یو دوکان به ورته موږ ووایو کور نه دی د هغې هم کرایي ورکوي دغه شانتې دلته کې د رزق درک چې دی هغه نه لګي پکار دا ده چې موجوده حکومت لم پکار ده چې یاره دوی د رسیو کې دوی له په څه شکل کې د دوی د ځکه چې کوم ځای کې چې یو غریب وي نو د هغه د سټیټ او د حکومت ذمواري چې یاره د هغوی تپوس وکړي د هغوی سره د خپل وسه پورې چې دی هغه امداد وکړي دغه شان زموږ د وروڼو له هم پکار ده چې کم بهر دی او د دې خورۍ د ویډیو ګوري او د دې خبرې ګوري یقینا چې یو خلکو ته چې دی کم زنانه چې هغوی ته په پرنټ باندې یا په دې کیمره باندې یا په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې راتله چې دی هغه ډېر زیات ګران کار دی مخې ته خبرې کول ډېر زیات ګران کار دی خو انسان چې کله مجبوره شي نو هغه بیا د ځکه چې تاسو دا کتی شئ چې دا واړه ماشومان دي دا به هم څه خوري لویږي به او په دې باندې چې کله چې د یو مور سخته چې ده نو هغه کله چې ماشوم ته ګوري نو ماشوم سخته چې ګوري مور نو هغې ته ډېره زیاته ګرانې هغه وخت په ډېر زیات ګران تېرېږي او د هغې دپاره د خپل ماشومانو دپاره چې دی نو هغه د دې مور مطابق چې مونږ په هفته کې دلته کې چې څوک دی مونږ له پیسې راکړي یا مطلب د روټۍ راکړي یا دغه راکړي نو په هغې باندې زموږ وخت چې دی هغه تېرېږي نو په دې کې بیا بیماري هم ده دغه شانتې نور هم د ژوند ضرورتونه دي هغه هم په هغې کې پکاري نو پکار دا ده چې یاره مونږ هم د بحیثیت یو شهري بحیثیت پاکستاني او مسلمان د داسې خویانو د داسې خلکو تپوسونه وکړو د داسې خلکو مدد وکړو
چې هغه زمونږ د کوم د امداد چې د هغې مستحق او د ځان نه چې څنګه ځان له خوښو پکار ده چې مونږ دغه شانتې بل له هم خوښه کړو او د هغې دپاره د خپل وس مطابق چې څومره زمونږ نه کېږي د هغې امداد وکړو. تاسو دا ټولې خبرې تاسو واورېدې. مونږ په اخره کې خپل هغې مسافرونو ته هم مطالبه وکړو چې تاسو د دوی خبرې واورېدې. یقینا چې انتهایي ډېر ګران وخت په دوی باندې تېرېږي. پکار ده چې یاره مونږ په دې سختې په وخت کې چې دی نو د دې خورۍ دپاره هم نو د دې د خاوند دپاره هم نو د دې ماشومانو دپاره دوی اواز اوچت کړو چې دې را روان کوم مستقبل چې دی هغه هم ښه شي او په معاشره کې چې دی نو یو باعزته ژوند تېروي او د هغې دپاره ضرورت به دی چې یاره مونږ به خپل د وسه چې زمونږ نه څومره تعاون کېږي مونږ به ورسره هغه تعاون کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو د شاهان خان او بارالي یوسفزی صاحب تاسو ډېره زه شکریا ادا کوم چې تاسو نن مو وخت کو دلته رالی. تاسو ماته پته ډېر بیزي شیډیول دی ځکه نن سبا پروګرامونه ډېر زیات دي خو ما تاسو ته ریکویسټ کړی او نن تاسو هغه ریکویسټ زما قبول کو او تاسو رالی. دا زموږ د خورکۍ چې تاسو ولیده نو د دې د حالات خو تاسو په خپله باندې د دې د ټول تصویرانو دغه د کور واغستل. کور نه دی ګیراج دی خو زه ډېر زیات اوس د ماشومې چې کومې خبرې کولې او دوی کولې نو تاسو یقین وکړئ چې زما په سترګو ډېرې غټې غټې اوښکې رالې او دا خورکۍ د ډېر وخت نه ما پسې هلته کلینیک ته به راتله. د دې د حالات چې دی به ما ته اکثر ډېر زیات فریاد وکړو نو خدای شته چې موږ د خپل وس مطابق ورسره چې څونه زه کولی شم ورسره کوم خو په زما باندې یوازې نه کېږي ځکه چې د دې د حالات چې زه وګورم او دی به ما ته هلته چې کوم فریاد وکړو نو زه به ډېر زیات خفه شوم. نو دوی ته بیا دې ورځ ما ته ووایي چې یاره زه خو نور داسې شی یم ډاکټر صاحب چې لکه په خودکشۍ مجبوره شوی یم ځکه چې زما بالکل درک نه لګي. زما ماشومان اکثر چې سهار د کېږي نه د چي درک زموږ کره نه د روټۍ درک نه سړې سړې روټۍ زه اکثر راوړم هغه زه جمع کړم هغه بیا موږ لمدې کړو بیا د دې فریادونه چې ما کوم واورېدل نو لکه زه ډېر زیات حیران شوم چې یاره دا به لکه دا په دې د 21 صدۍ کې او 2020 دی په دې کې داسې قسم خلک هم پاتې کېږي چې هغه زمونږ خواوشا یو طرف ته موږ یو ښه خوشحاله او بهترین ژوند تېروو بل طرف ته دا قسم خلک دي چې هغوی په روټۍ په درک هغوی سره نه لګي. نو خدای شته چې زما نه خبرې هم نه کېږي ځکه چې زه ډېر زیات د دې د حالات ډېر زیات افسرده کړم او ډېر زیات غمګینې کړم. ما د دې دا کور خدای شته نه ولیدی خو چې نن مې دا کور ولیدو نو ما ته بیا نور هم ډېر زیات احساس وشو. دوی د کیمرې ته راتله څنګه چې بارالي یوسفزی وویل چې دې ته راتله ډېر ګران کار دی ځکه چې د هر سړي یو خپل عزت نفس وي خو دوی ما ته ډیمانډ وکړو چې یاره ډاکټر صاحب لکه ته داسې وکړې زه دا اکثر دا ویډیوګانې د یو د بل په موبایل ګورم چې یاره خلک د خلکو سره امداد کوي ښه کوي نو که داسې وایي څوک یي ستا په نظر کې میډیا والا نو ما لې راوله چې زه ورسم د خپل فریاد وکړم او که زما مسافر وروڼی یا حکومتي وخت چې کوم دی هغه زموږ سره چېرته امداد وکړي او ما له د سر سوری راکړي ما له چېرته داسې لږ امداد زما سره وکړي چې زما د بچي چې دی دا کم از کم وږي خو نه وده کېږي. نو زه ما دې ته بیا دا یو خبره وکړه چې که ته لکه دې ته منټلي تیار یې ځکه چې دا یو ډېره دغه خبره چې په میډیا او زنانه راتله چې دا ډېر ګران کار دی خو دی وایي چې زه مجبوره یم زه لکه هر څه کول غواړم خو چې زما بچي چې دی د دیو سره څوک ښېګڼه وکړي زما ته چېرته د سرسوری میلاو شي ځکه چې 2000 کرایه د دې دپاره زه یم چې 100 زره دي 2000 کرایه دا د کوم ځای نه پیدا کړي. دوی به د مخکې ورځو کې د دې ځای نه لاړل جاروګو ما کلینیک ته رالو پولۍ ورسره پولۍ تاسو یقین په خدای وکړئ یو دا یو بله زنانه ورسره نو ما پسې رالو کلینیک ته ما یې څه کوئ په دې پولۍ چېرته زه چې مونږ ځو جاروګۍ ما ته ډاکټر صاحب خو ما ته څه خبره کولې دا خبرې دپاره رالو نو بیا وایي مونږ اوس ځو مونږ به هلته جاروګۍ ماتو په غر کې او دا هغه ځینه بیا به جاروګۍ راوړو او دا به خرڅو نو په هغې که چا څه میلاو شو یو خاک نن یې وړوله به څه ویسو او نو هغه بیا د هغه ځینه ما ورته وویل چې تاسو جاروګۍ څونه ماتې کړئ نو ما له بیا راوړئ زه به درنه والم ما صرف د دې د حوصله افزایي دپاره چې ما د دې حوصله افزایي شي د دې د حوصلې او د دې د همت ته سلام کوم ځکه چې دا خیرات نه غواړي دا په بازارونو کې نه ګرځي چې دا خیرات وغواړي دا هم خپل یو عزت ساتي خپل خیال ساتي چې یاره زما په معاشره کې یو عزت دی نو هغه چې دی هغه جاروګۍ راوړي نو خدای شته چې دی جاروګۍ د دون نو ما چې کوم ډېر لږې غونته روپۍ ورته ما ورکړې خو هغه دغه روپو جاروګۍ هم نه خو ما د دې حوصله افزایي دپاره چې دی نو هغه ما د دې حوصله افزایي وکړه نو زه د بحیثیت یو خو د پی ټي آی ورکر یم ډېر خلک مې پیژني نو زه د خپل حکومت نه د سی ایم صاحب محمود خان نه د خپل وفاقي وزیر مراد سعید صاحب نه او د محب الله خان نه چې زموږ چې څومره نور MNAs MPs دي زه هغوی ته دا په ډېر په دغه باندې دا اپیل کوم
چې مهرباني وکړئ د دې زموږ د خوراکۍ سره امداد وکړئ. داسې نور هم ډېر خلک دی هغه که موږ داسې یو پوینټ آوټ کوو خو که داسې موږ په ترتیب باندې د یو سره مرسته وکړو نو ځکه چې الله د بل په دغه باندې د خپل بني آدم په دغه باندې ډېر زیات خوشحالېږي او د حقوق العباد چې دی د دې ډېر زیات ترغیب شوی دی. نو زه ستاسو ټولو ته اپیل کوم خصوصا زموږ وزیر اعلی صاحب ته چې دا ستاسو په ګاونډ کې ستا د کور لاندې په دې ځای کې پاتې کېږي او ډېر په سخته کې ده نو د دې دغه چې دې ستونزې دا واورئ او د دې کیمرې په سترګه باندې زه تاسو ته دا کوم چې اپیل کوم چې د دې مرسته وکړئ. ډېره مننه، ډېره مهرباني. مال اجازه راکړئ. د الله په امان.